أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نن مو موضوع د طهارتنا غسل واجب غسلنا څو دي، غسل کیفیت څنګه ده، آیا انسان کولی شي چې یو غسل کې دوا غسلونه یا درې غسلونه جمع کړي؟ اول رسو دي واجب غسلو تعداد خیو بالاصل کچری مسترګي وغړو واجب غسلونه هغه مسره شپږ دي. دو سره یو غسل بل ملوي کې څنګه بل اراز واجب کیږي به تعداد دو کیږي. البته هغه یو نیاز کوم دي بیا درې جوړیږي تعداد ان کیږي. اوس رسو هغه شپږ غسلونه څنګه بالاصل واجب دي هغه په دوه قسمو باندې تقسیمېږي. هغه نه درې غسلونه د سیدي څنګه مشترک دي، هم د زنانه او منځ هم د مردانه او منځ، یعنی هم سړی باندې واجب دي هم ښځو باندې واجب دي. هغوی نه اول غسل چې کومه دی غسل جنابت دی، دویم غسل غسل میت دی، دریم غسل غسل مس میت دی. دا درې غسلونه مشترک دي د سړی او ښځو منځ. او درې غسلونه داسې دي چې هغه صرف خاص دي ښځو سره، ښځو باندې واجب دي. هغوی نه اول غسل غسل حیض دی، دویم غسل غسل استحاضه دی، دریم غسل غسل نفاس دی. دا شپږ غسلونه دا بالاصل انسان باندې واجب دي. و درې غسلونه داسې دي چې هغه بالاراز، یعنی یو نظر وجه نه انسان باندې واجب کیږي، یو عهد وجه نه، یو قسم وجه نه. یعنی مثلا انسان نظر ومنله چې زه به جمعې ورځې غسل خامخا کوم، دا غسل مثلا نظر وجه نه اوس انسان باندې واجب شولو، یو عهد وکړلو خدای سره، یو قسم وخوړلو، نه دغه درو شیانو وجه نه انسان باندې یعنی واجب نه و، خو چونکې نظر وکړلو، یو قسم وکړلو، یو عهد وکړلو خدای سره، د عهد نظر او قسم وجه نه انسان باندې واجب شولو. اوس رسو دی غسل کیفیت خیو. غسل کې کسه دوا شیان چې کوم دي غسل کې هغه ډیر ضروری دي. هغه نه اول شی چې کوم دی نیت، غسل کې نیت ډیر ضروری دی، او دویم شی چې کوم دی هغه ترتیب. البته د نیت کې به یو خبره دا وکړم علما دی چې نیت کې صرف کاست هم کافي دی، یعنی اندازې تو مړ باندې مثلا تولې چولې د رواني غسل خانه طرف ته اراده ده چې زه غسل جنابت کوم یا جمعي غسل کوم، اندا کاست هم کافي دی. اما زنه دوستان دی چې مو ته تسلی نه کیږي سوره پورې الفاظ مو ژبې باندې ذکر نه وي کړي، او مو ته تسلی نه کیږي اطمینان لپاره مو ژبې باندې خامخا الفاظ جاری کوو د نیت والا. خو کله انسان څه نیت ونیوللو، نیت نه بعد کومه دی پکور د انسان خپل بدن هغه تقسیم کې درو حصو کې. هغه نه اول حصہ سارو گردن، دویم حصہ دی بدن خای طرف یعنی غټ باندې خای طرف، غټ منځ باندې چپای طرف. یعنی نیت نه بعد پکور دی څه واجب دی، ترتیب ډیر ضروری دی. نیت بعد یا اعضاء منځ ترتیب ډیر ضروری دی. اول پکور دی سارو گردن تو منځي، دویم مرتبه کې پکور دی څه خای طرفو منځي، دریم مرتبه کې پکور د ست چاپای طرفو منځي. البته دا خبره ده چې عضو کې نه یعنی یو جز کې نه ترتیب ضرورت نشته ده. یعنی ته کولای شي چې کاټي ګوتی طرف انا مثلا خای طرفو منځي ته دا اخیری مټه پوره، یعنی یو عضو کې نه یو جز کې نه د ترتیب ضرورت نشته ده. اوس سوال دا پیدا کیږي چې انسان آیا کولای شي چې یو غسل کې دوا غسلونه یا درې غسلونه جمع کړي؟ جواب مثبت ہے. انسان کولی شي چې یو غسل کې دوا غسلونه یا درې غسلونه جمع کړي. مثلا جمعې ورځ هم ده، مرداسې د هم لوسټچ شوی دی، انسان جنوب هم شوی دی، یو غسل کې درې غسلونه ته جمع کوای شي. مثلا که چیرې زبان باندې الفاظ جری کوي د سوایت غسل د قوم د جمعې قربتان الله، غسل د قوم د مس میت واجب قربتان الله، غسل د قوم د جنابت واجب قربتان لله. دا انسان یعنی دینه بعد کومه د پکور د سارو گردانو میځي، سارو گردان سے ورسته بیا خای طرف، خي طرف سے ورسته بیا چپای طرف. اما نوم د انسان کوم د زب کلیر الفاظ کې وایم اوراتین د انسان کوم دی دو کلو میځي، دا کله انسان اول طرف منځیا پکور د سره وی میځي، او چپای طرف سے کله انسان منځیا پکور د سره وی میځي. دا دوا درې زینت د سیدی صدای دغه دو منځه دو مشترک دي دو سره ومنځي. او البته دا خبره بل سره اډ کوم زه دا انسان باندې کچيري دوا غسلونه درې غسلونه یا څلور غسلونه سره د غسل جنابت وخت وي،
دو صرف انده غسل جنابات وکي هغه غسل نه انده یو غسل د لپاره کفایت کوي، انده یو غسل کافی دی. د بل خبره به دا اډ کوم چې کله ته غسل جنابات وکړلو، غسل جنابات پسې ورسته د وضو کوله هغه حرام دی. دې تاسو ډیر په کور دی سوچ وي. غسل جنابات پسې ورسته وضو کوله حرام دی. انده غسل جنابات سره ایتو المنز هغه کیږي، دین ورسته وضو ضرورت نشته، وضو کوله حرام ده. اخیری سوال ده چې آیا غسل کې اذکار هم شته یا نه؟ لکه مخکې به مو تاسو کولو کې ویل چې کله ته سار او گردن منځ په کور د کلمه وای یا خای طرف څخه منځ په کور د شهادتین وای، چپای طرف څخه منځ په کور د تسبیحات اربعه وای، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا ذکرونه بلکه متخیل. سوال دا دی چې آیا غسل کې دا ذکرونه شته که نشته؟ غسل کې دا ذکرونه نشته، صرف مهم شاید دا دی چې ورته تو نیت نیولې، نیت نه بعد څه کومه دی ترتیب، اول سر و گردن، بیا خای طرف، بیا چپای طرف. پروردگار عالم نه دعا دی پروردگار عالم د مو تاسو ته ظاهری طهارت سره سره معنوي طهارت هم نصیب کی. امین یا رب العالمین بحق محمد و آله الطاهرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.